نو چې ما مشران خرڅېدو، اما سپینګیري خرڅېدو، اما قومونه خرڅېدو، او زه بنیاد نه بالکل ختم کړم، نو د ما قدرمنو بیا را باندې بېزتي شروع شوه، بیا اما مور خور بېزتي شروع شوه، بیا زه در بدر شوم، زه کلي کام نه کورونه مې پرېښو، ډېرې څه اورې څه، اما مور خور، اما سپینګیري، هغه عزت جلسه ووته، شرمه کلي نه نشم تللی، کور مې ړنګ شو، بېزته شوم، هر چا به راته وایي سر ټیټ کړه، ما به سر ټیټ کړه، هر چا به وایي چې دا مه کوه، ما به دا نه کولو. د ما مشرانو چې کوم ځای کې عزت نه وي هغه ځای کې ژوند نه تېرېږي. د ما قدرمنو ما خو قومونه مثالونه ورکوي که نه، زه ویلې بېعزته شوم، ما د اتحادیې جومات د مدرسې د مور خور لور فیصلې بغیر کوي. کله مو سوچ کړی و نو د افسر خبره مې ته کوله چې د درې مشران ناست وو، غټ غټ مشران، آی د ما ملګری و چې زه دفتر له ورننوتم، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې ته تېره کړه په دروغجن الله لعنت. هغه ویل چې تاسو اوس ولې شهریار خان راغله؟ مې غلی شه دا مې مشران دي، زه او ته به بار وځو، اما سپینګیری به بار نه وځي. نو د ما قدرمنو لفافه راکړه، صاحب ډي سي صاحب غوښتی یم، فلاني صاحب غوښتی یم، ما قبایل به ناست و کمیشنر به ورته ولاړ و، دنیا دې نه تکېده، نن ته ډي سي صاحب می سي صاحب مه منجوه. डी सी दे कौम दे वतन تا په ټکس باندې تنخواه خلی دې نه ده چې د ما کلي قام د مشر بېزتي وکړه، بېزتي لمونه پرېږدم. د ما قدرمنو ما سره تاسو نه و، رب ذوالجلال په فضل کواد کې پته وکړو د 2 کالو کې اوس څه کېږي او اول څه و. مو اوس زه ته یو خبره کوم چې زه کله جیل کې وم، الله د دښمن مغزي نه وساتي، انبیاء کرام باندې راغلي، آل بیت باندې راغلي دي، خلفای راشدین صحابه کرام سختې تېرې کړي. د غزه کې څه کېږي اوس؟ کشمیر کې څه کېږي؟ نو زه جیل کې وم، نو ما له یو سړی راغله په ډېر غصې کې چې دا امان افریدي څوک ده؟ ما ورته ویل چې کوم امان افریدي؟ یی چې داسې اطاق یی چې زه د وریری یم، دا یې تصویر ده. ما وی چې دا خو ما مخالف ته دا خو زه نه پېژنم. دکه مې ته وویل چې هسې نه چې اوس خدای مه کړه یی چې هغه تا دپاره پورا روډونه بندوي او خیبر له او د کیسه دې لورې لاړه. نو امان ته د داسې سړي ملسی ما سره الفاظ نشته رکیه په مشکل کې ډېر کم خلک وداري. زه د تاسو د درې قوم، د خیبر قوم، د باړې ټولو قبایلو د پښتنو شکریه ادا کوم او امان د تام چې د کوم عزت په مشکل کې تاسو ما سره ودرېدو.